لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، د عمرې طریقه مختصر دا ذکر شوی و او په دې درس کې د حج طریقه دا مختصر ذکر کو. د لپاره چې کوم ملګری حج لذي او هغه ته بیا د حج کول اساني. حج دا په 8 ورځ د ذوالحجې باندې شروع کیږي، یعنی د حج میش 8 ورځ په دې ورځ باندې حج دا شروع کیږي. نو په 8 ورځ باندې با تمتع حج کوونکي د حج دا اقسام مخکې موږ ذکر کړو چې په 3 قسمه باندې دي. خو چې څوک دا تمتع کوي نو دغه حج کوونکي دا به د خپل ځای نه احرام وتړي او د احرام هغه طریقه ده چې مخکې به غسل وکړي او بیا به احرام واغوندي او ورسره نیت به وکړي او لبیک حجا دا به ووایي. او هر چې قارن دی، یعنی کم چې حج کوونکی دی خو حج قران کوي او یا حج افراد کوي، ناغه خو مخکې نه په احرام کې موجودي چې د میقات نه احرام تړلې دی او بیا راغلی دی او طواف قدوم یې کړی دی او دارنګې د صفا او د مروه په منځ کې سعی کړي، نو هغه خو په دغه احرام کې باقی پاتې وي. په دغه 8 ورځ باندې به دا 3 ونه حجیان که څوک حج تمتع کوي، که څوک حج قران کوي او که څوک حج افراد کوي، دا 3 ونه به مینا ته لاړ شي او په مینا کې به د ماسپښین لمونځ وکړي، دارنګې د مازدیګر د ماښام او د ماسخوتن لمونځ وکړي او دارنګې د شپه به تیرې کړي او د سحر لمونځ به هم وکړي. خدا خبر ورسره یاد وساتئ چې په مینا کې د ماسپښین مازدیګر او دارنګې د ماښام ماسخوتن لمونځ دا په خپل وخت باندې وکړي او په قصر سره به وکړي، یعنی 4 رکعاتیز لمونځ دا به 2 رکعاته ادا کړي. نو دا 8 ورځ شوه او چې کله شپه تیر کړله په دې مینا کې او بیا یې د سحر لمونځ وکړو نو دا بیا 9 ورځ شروع کیږي چې دې ته د عرفې ورځ هم ویلی کیږي. نو په دې 9 ورځ باندې کله چې د سحر لمونځ د حجي وکړو نو د مانځه نه وروسته به ذکر اذکار وکړي او انتظار به وکړي د نمر د راختلو. چې کله نمر راوخوتو نو بیا به عرفات ته روان شي، تلبیه دی وی او دارنګې ذکر دی کوي او عرفات ته به ورسیږي. کله چې عرفات ته سړی ورسیږي نو محترم عزتمندو په دې ورځ باندې ډېر اعمال کول دا پکار دي، ځکه چې دا داسې یوه ورځ ده چې د دې ورځې ډېر قدر دی او ډېر اوچت مقام ورته الله رب العالمین ورکړی. په دې ورځ باندې الله رب العالمین بخانې کوي، مغفرت کوي، د جهنم نه خلق آزادوي. نو چې په دې ورځ باندې دعاګانې ډېرې وکړلی شي، دارنګې استغفار او د الله رب العالمین نه بخانې وغوښتلی شي، ذکر اذکار ډېر وکړلی شي او دا ورځ هسې زموږ نه په اخوا دېخوا کې لاړه نه شي بلکې چې دا ورځ په عبادت کې تیره شي. نو دې ورځ باندې د ماسپښین او دارنګې د مازدیګر لمونځ دا په یو وخت
او په قصر سره ادا کړی شي. یعنی د ماسپښین او د مازدیګر مونځ دا په یو وخت وکړی شي. جمع بین الصلاتین چې ورته ویلی کېږي، دا دوه مونځونه دا په یو وخت ادا کړی شي. او دارنګې په قصر سره به ادا کړی شي. قصر دا معنی چې دوه رکعاته به وکړی شي. او دا خبر ورسره یاد ساتئ چې د عرفات په حدودو کې د نمر پرېوتلو پورې ایسارېدل دا ګوره واجب دي. یعنی کله چې ته عرفات ته لاړ شي نو د دې عرفات خپل حدود دي چې هلته بورډونه لګېدلي، نو د دې حدودو دننه به ځي. او بیا چې کله نمر پرېوتو نو بیا به ته وروسته را روان شي. نمر چې پرېوځي نو بیا به را روانېږي، مخکې به نه راوځي. چې کله نمر پرېوتو نو بیا به مزدلفې ته راشي او په مزدلفه کې به شپه تېره کړي. د ماښام او د ماخوستن مونځ دا به مزدلفه کې وکړي په یو وخت باندې، او دارنګې قصر به وکړي. یعنی د ماخوستن مونځ دا به 2 رکعاته وکړي او دا شپه به په مزدلفه کې تېره کړي. بیا سباله 10مه ورځ ده، 9مه ورځ دا د عرفې ورځ خو تېره شوه. بیا سباله 10مه ورځ ده چې دې ته د اختر ورځ دا هم ویلی کېږي. نو کله چې په مزدلفه کې تا د سحر مونځ وکړو نو ذکر اذکار وکړه، او د هغې نه وروسته بیا د نمر راختلو نه مخکې مینا ته روان شه. مینا ته چې ځې نو د ځان سره یو 7 کاڼي راواله. خو دا خبره اوسه یاد ساتئ ګورې چې دا کاڼي واړه یعنی داسې د چڼې په مقدار باندې. ځینې خلک چې غټ غټ کاڼي رالي، نه، داسې واړه کاڼي به د ځان سره 7 راواخلي. او کله چې مینا ته ورسېږي نو جمرة العقبې ته به ورشي. موږ چې د پښتو کې غټ شیطان ویو، نو هغې ته به ورشي او په دې 7 کاڼو باندې به دا ګزار وکړي او د هر کاڼي سره به الله اکبر وي. او ډېر په ښایسته انداز سره چې چا ته تکلیف هم ونه رسیږي، او نه ځان د تکلیف ورکړي او نه بل د تکلیف ورکړي، نو په ښه ښایسته طریقې سره او ښه په آرام سره دغه 7 کاڼو باندې به دغه جمره دا ولي. د هغې نه پس بیا به خپل ځای ته راشي او دویم کار ستا په دې ورځ باندې هغه قرباني کول دي. قرباني به وکړي، خو دا حاله چې کله سړی حج تمتع کوي یا حج قران کوي، او که سړی حج افراد کوي نو په هغې باندې دا قرباني نشته دی، بلکې څوک چې حج تمتع کوي او یا حج قران کوي نو په هغې باندې قرباني ده، نو بیا به دا قرباني وکړي. د قرباني نه وروسته بیا به سر وخرې. خرول دا غوره دي، او دارنګې یخته واړه کول دا هم جایز دي. د دې نه وروسته اوس ته خپلې کپړې اغوستی شي، خپلې کپړې واغونده او بیا 4م کار ستا سره بیا حرم ته راشه د طواف دپاره، او دې د طواف افاظه ویلی کېږي. را به شي طواف وکړي، او چې کله دې طواف وکړو نو بیا به د صفا او د مروه په منځ کې سعی وکړي. چې کله سړی حج تمتع کوي او که چېرته حج قران و یا حج افراد و نو دا به هم سعی کوي، خو که مخکې د طواف قدوم سره دا سعی نه وکړي. که مخکې دا سعی نه وکړي د طواف قدوم سره، یعنی کله چې دا طواف ته په اول کې راغلی و او د هغې سره سعی نه وکړي نو هم به دا سعی وکړي، او که سعی په هغه وخت کې کړې وه چې اوس به صرف طواف وکړي. او کم سړی چې حج تمتع کوي نو هغه به ورشي او طواف هم وکړي، او دارنګې د صفا او د مروه په منځ کې به سعی هم وکړي. او کله چې دې نه بیا فارغ شي نو بیا به بیرته واپس مینا ته لاړ شي، او هلته ایام التشریق چې ورته ویلی کېږي دغه ورځې دا به په مینا کې تیرې، دغه شپې به په مینا کې تیرې کړي. نو بیا 11مه 12مه او 14مه شپه دا پاتې دي. نو کله چې سبا له 11مه ورځ شي نو دغه 11مه ورځ باندې ستا کار وسرې ته خو به خپل ذکر اذکار او اعمال کې، لیکن په دغه ورځ باندې تا ته 3 جمرات اوشتل دي. یعنی د زوال نه وروسته
د زوال نه وروسته ځینې خلک د زوال نه مخکې ځي، ګورې نه د زوال نه وروسته به جمراتو ته لاړ شي او اول به د اولې جمرې ته ورشي، موږ چې ورته ورکوټی شیطان ویو، او دارنګې بیا به د دویمې جمرې ته ورشي او بیا به درېمې ته ورشي. نو کله چې اولې جمرې ته ورلی، یعنی موږ پښتو کې ورته ورکوټی شیطان ویو، نو په 7 کاڼو باندې به دا ولي او د هر یو کاڼي سره به الله اکبر وی. او موږ دا مخکې ویل چې ښه په آرام باندې دارنګې چې نه ځان ته تکلیف ورکړي او دارنګې نه نور مسلمانانو ته تکلیف ورسې. او دغه کاڼي به تا مخکې نه راغستي چې واړه واړه کاڼي به د چڼې په مقدار باندې. نو چې کله تا دغه جمره وشتله نو بیا غاړې ته ودرېږه، کعبې ته مخ کا او لاس اوچت کا او د الله رب العالمین نه دعاګانې وغواړه. کله چې دعا وغوښته نو بیا به لاړ شي جمرة الوسطی ته، یعنی دویمې جمرې ته، دویم شیطان چې ورته موږ ویو، هغې ته به ورشي. هغه به هم په 7 کاڼو باندې ولي او دارنګې د هر یو ګزار سره د هر یو کاڼي سره به الله اکبر وی. او بیا کعبې ته مخ کا او بیا دعا وغواړه. بیا چې دعا ختم کړه نو بیا به د دریم شیطان ته ورشي، جمرة العقبه ورته ویلی کېږي، موږ ورته پښتو کې غټ شیطان ویو. نو هغې ته بیا لاړ شي او په 7 کاڼو باندې به هغه هم ولي او دارنګې د هر یو کاڼي سره به الله اکبر وی. اول ته به نه ودرېږي، بیا به سیده لاړ شي، دغه ځای نه به وځي او خپل ځای ته به لاړ شي. نو په دغه طریقه باندې بیا په 12مه ورځ باندې او 14مه ورځ باندې به هم دغه جمرات ته راشي، په دغه طریقه باندې به دغه ولي. په 12مه ورځ باندې خو به ولي او په 14مه ورځ کې اختیار دی که څوک 14مې ورځې د پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي. که یو سړی وایي چې زه نه پاتې کېږم نو په 12مه ورځ باندې چې کله دا جمرات وشتل نو بیا به د نمر د پرېوتو نه مخکې د مینا نه راوځي. او که چېرته یو سړي باندې دلته نمر پرېوت او دا په مینا کې و نو بیا 14مې ورځې ته پاتې کېدل دا ضروري دي. نو کله چې تا د ایام التشریق ورځې په مینا کې تېرې کړې نو بیا به د هغې نه پس راشي حرم ته او طواف وداع به وکړي. طواف وداع معنی د رخصتانې طواف، نو دا اخري طواف دی، دا بیا وکړي او بیا ستا حج دا پوره شو. نو الله رب العالمین نه بیا دعاګانې غواړه چې الله رب العالمین قبول کړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.